قسم په خدای ځان تم را غواړم او دا کونټای مې درته ساتلې ده کړه ته نه کوي ګوره عاشق کو کیا ضرور ہے काबे को जाने की हम अपने कुए यार का काबा बनावेंगे बैतुल सनम को छोड़कर काबे को जावेंगे बैतुल सनम को छोड़कर काबे को जावेंगे वहां भी वो सनम है तो क्या मुंह दिखावेंगे माशूक के रुतबे को माशर में कोई देखे माशूक के रुतबे को माशर में कोई देखे अल्लाह भी मजनू को लैला नजर आता है माशूक के रुतबे को माशर में कोई देखे अल्लाह भी मजनू को लैला नजर आता है सदर मुहतरम और ज़मा मुहतरम व मशरान व कशरान पुख्तो की खबर कहूं खुदा तो गोरई चिल्ले की पगावर वो रही लगी पगावर वावरे उसमें यो मरगरी तवे چې درینیم سوا کاله د رحمان بابا وشو درینیم سوا کاله مخ کې ولیکن درینیم سوا کال مخ کې رحمان بابا ویلی دی کینا کنه یار خلد ټپش خدایم به خو باسه سبلای دی قوم لته جلسه کې خدای دې ورکه چې ورکه تاسو بنی آدم او دا احساس در کې نشته چې دې څو غل خوري वही वास्कट वाला के जिथे दे कुड़िया का बाहर आगे बैठे हुए जब शई का ना माता गोरई माता तो के नहीं तासो टोल दवलाड़ टोल के नहीं दवलाड़ टोल के नहीं के नहीं जामे गंदा कई कोरमरान न दे बदल बे कई दिया के नहीं के ना के नहीं टोल के ना बिजोटिया के ना عزیزانو معافی غواړم زپ بیمار ځان باندې در تراغله ما نو خدای ته وګورئ لږ زما لاج وساتئ لږ په آرام کې نه او دا خبرې په غور واورئ خبرې کو بنیادی چې رحمان بابا درینیم سوا کاله مخکې یو شعر ویلی دی چې که ظاهر مې د سړو دي زه یې څه کړم ظاهر شان شوکت که زما د سړو دی زه یې څه کړم په معنا کې د چارپایو په حساب یم درینیم سوا کاله مخکې
رحمان بابا ځان یاد کړي او بیا دا قوم یاد کړي چې دا چارپای دي، خر دي، ټټوان دي، میلوګان دي، پیشوګان دي، سپي دي. سپي له چې تیکه خوله کې ورکې بیا به ترې وباسي. دې قوم او دې ملک نه نن چارپای جوړ دي. چارپای اوس په دې سرک راتلم. ما نه مخکې مولانا صاحب د امام حسین تاریخ درته بیان کړ. امام حسین ته ګوره او مونږ ته ګوره، بی بی زینب ته ګوره او پاکستاني ګلمجمو ته ګوره. دا ته د کومې ښځې خبره کوې؟ بیا بی بی فاطمه ته ګوره او مونږ ته ګوره. بی بی فاطمه وفات کیږي او سلګۍ وهي او وصیت کوي چې زما جنازه د ورځې اوچته نه کوي، د ورځې زما جنازه اوچته نه کوي، زما جنازه به د شپې اوچتوي چې زما د کفن ټوټم پردی سړی ونه ګوري. زه درته تاریخونه نه بیانوم، خپل کردارونه درته بیانوم. نن پخوا ګیرو ګیر خریلی په نالتو، په موټر سایکل به درې مانه بوجای سوارا کړې وه. اوس دومره ګیره، زه خو بالا مانه کې ناست یم، په ما تېرېږي که نه، دومره ګیره، دومره سپین پټکې او وروسته ورپسې ده که نه پولیس والا واورئ ډبل سواری منع کړې ده. چا چې ښځه ځان پسې کینولي دام ډبل سواری ده. دا بوجۍ تی کوزوئ او نیغه تاڼې ته بوځئ چې سم خوښه دا کوئ. بیا تاسو خبر خیال راغی؟ نن د بی بی فاطمه او د بی بی زینب نوم اغستل او دې قوم ته، دې قوم ته د بی بی فاطمه واده چې هو نو د بی بی فاطمه کور والاو په کوچی بازار او په آرمی سټیډیم او په شفی مارکیټ کې 2 میاشتې مخکې شاپینګونه ولا کړیو. د بی بی فاطمه جوړه څنګه د واده جوړه د خدر جامې وي او د ببرې شړای د چیلو د ویختونه جوړه شوی شړای دای بنارسای و. آپ پلار واچولا او حضرت علی ته ایجاب او قبول وکړو او جنکه ور سره کړو د حضرت علی کور ته واستولا. دا د بی بی فاطمه واده شو. او شیو ستاسو د اسلام په دې لسو ورځو کې رايات شي، لسو ورځو کې بی بی فاطمه رايات شي. زما اسلام او بی بی عائشه په دې لسو ورځو کې رايات شي. نو په ټول کال کې بل لس ورځې د انسان بچي او ټول کال به د انسان بچي. اوه ټول لا سوچت کوي چې د چا خزشته نه، چې د چا خزي نشته هم لاس مو اوچته وي، چې د چا خزشته لا سوچت کوي اٹھاوي اوچت کلاس تیری رننگ تیرا کوي کلمه
چې مونږه به ښځې د کور نه بار نه پریږدو. زمونږ ښځې به بې پردې بار نه وځي، بغیر د ضرورت نه اسپتال شو یا مریض شو یا مړی شو یا ژوندی شو. دې نه سوا شاپنګ هالونو ته به زمونږ ښځې نه ځي. که مونږ د بی بی فاطمې ایمان غواړو او مونږ د بی بی عائشه ایمان غواړو او مونږ د بی بی خدیجه الکبرى ایمان غواړو. ښځې بند کړئ. قسم په خدای دی چې ټول پاکستان د الله د قهر په لپیټ کې دی. ټول پاکستان د الله د قهر په لپیټ کې دی. نن دې که سبا دې که الله په ایران کې د زلزلې په یو ګړچ 80,000 کسان مړه کولی شي، نو د زلزلې په یو جړک 80 کروڑه کسان هم په پاکستان کې مړه کولی شي. کولی شي که نشي کولی؟ ښایي درته هره ورځ الله پروت کټ کې دا چلو شي. زلزله دکانداران دکان نه راټوک کړي، په سړک ودرېږي. په سړک به ته خلاص شې د ګډې زویه، په سړک به خلاص شي. دا پاس چې در باندې دا 15 لکه ګزه بلډینګ ولاړ دی، دم دې نه به یو ښه سړک جوړ ټک او مردار به پروت دی، په سړک به خلاص شي. زما عزیزانو ایمان پیدا کړئ. قرآن دے دا دے ټول واوري چې هر شی به خدای پاک په قیامت کې معاف کی. الله به دوس سړی نه معاف کوي. دوس هغې ته وایي چې د چا ښځه بربنډه ګرځي. شکر دی ما پسې په جومات کې دوسان مونځ نه کوي. تقریر کې مې ویلي دي چې د چا ښځه په صدر کې په ارباب روډ باندې بوی کټ سر جوړی، دوس ته به بجدګر ملا پسې مونځ نه کوي. اوس نه راځي دا تېرېږي په لاره چې زه پرې راوځم نو راته ازما چې زما لاس چا نیولی نه ما زه ورته ای بي یې واورئ تباه به شئ. والله که نم منځونه خدای قبلی، والله که نم خیراتونه خدای قبلی، والله که نم خدای مړی بخي. څومره چې دې وخت کې مړه کېږي ټول د سپي په مرګ مردارېږي. ټول یو شی بل دی. نن د غرور په بانګ باندې مشرف هم ناست دی او څه وایي میں ہوں. داسې پیژنئ چې داسې کوتک به در کې ومنډم. دا ګوته یې داسې کړې ده وایي نه یعنې ټول به دغه کم. تاسو پوه شوئ؟ ما وویل چې صدر صاحب صدر ایوب هم ځان ته ما ویلي وو کوم ځای ته لاړو. یحیی خان هم ځان ته ما ویلي وو فوج جرنیلو کوم ځای ته لاړو. راشي دغه ځای کې پروت دی. که وایي چې اوس زه در سره لاړ شم او قبر ته مله بوځم، دې ځای کې پروت دی. بوټو صاحب هم ویلي وو چې یہ کرسی بڑی مضبوط ہے اور میں میجارٹی. ما ورته د شپې په 2 بجې وې چې پرائم منسٹر صاحب ما تو وہی آپ کی یہ مفتی محمود کیا چاہتے ہیں؟ مل آپ غرور کے بام پہ بیٹھے ہیں اور وہ آپ کے جیل میں پڑے ہیں تو آپ بھی کچھ تھوڑے سے نیچے اتر آئیں تو بات بن جائے گی نا. ما تو وہی چیز میں پرائم منسٹر صاحب سر کا امن مانگتا ہوں، غصہ نہ کریں. غرور
गुरूर वो चीज है कि आदमी समझता भी नहीं है और उससे हो जाता है। गुरूर वो चीज है कि आदमी समझता भी नहीं है और उससे हो जाता है। मां तो वही चीज की क्या मिसाल है? चाचे तासर खबर उकड़ा उकड़ा के हुआ है दशला पर आवाज और बंद के मपरे दे पदिला रतो मपरे के यो बस ये पुलिस वाला हजरात तवे मा че दे टोपक पे कोना दासी हुआ यो पके हुआ मालाप गुरूर के बाम पे बैठे हैं और वो आपके जेल में पड़े हैं, तो आप भी कुछ थोड़े से नीचे उतराएं तो बात बन जाएगी ना। मां तो वही मैं मगरूर हूं। माल गुरूर वो चीज है कि आदमी समझता भी नहीं है और उससे हो जाता है। वही चीज की क्या मिसाल है? माल आपने उस दिन असेंबली में जो तकरीर की कि मेरी मेजॉरिटी है और ये कुर्सी बड़ी मजबूत है, मैंने कहा हजरत मेजॉरिटी भी रहेगी और कुर्सी भी रहेगी और आप नहीं होंगे। 10 शो मां तो वही आपकी इस बात ने तो मेरे दिल को अपील की। मौलाना साहब, मैं सुना करता था आपके मुताल्लिक कि ये बहुत बागो बहार आदमी है, क्या मैं आपको ना अपना एडवाइजर न बनाऊं? अभी ऑर्डर करता हूं। मालिक शेर सुन ले। अपने कदमों में जगह दो तो ये समझूंगा मैं, अपने कदमों में जगह दो तो ये समझूंगा मैं, मुझको बख्श दिया तख्ते सुलेमान तूने। प्राइम मिनिस्टर साहब, आप मुझे अपना अर्दली भी रखेंगे तो उसको मैं तख्ते सुलेमान समझूंगा, लेकिन अभी नहीं। अभी तो मैं अमीन मुकर्रर हुआ हूं आप और मुफ्ती महमूद के दरमियान, और अमानत में खयानत करना मुसलमान का शेवा नहीं है। नुमा तो वही गुड। मौलाना साहब, मुझे तो आपने अपना मुरीद बना लिया है। द जेल नबे यूसुफ नामा हुआ पुलिस एसआई हो पांसी गार्ड के पिबांदी ड्यूटी हो उदय पखा गुलाम हो अलतना चिरातलो पे चुटाई नो वर्ते वेलू चे बिजलीगर मुला तजमा सलाम हुआ चस्ता खबर अमीनो मन लेदा अंजाम में न मैं टके मकावा मैं वाला टोल लाड़ा जियाउल्लाह को वेलू इस्लाम का आगाज दीर के पहाड़ों से होगा और इस्लाम का आगाज खैबर के पहाड़ों से होगा। दरोगे वेल मायो खबर ओकड़ा चिका दगवायानो गाड़ी के कोई काफ नाम इस्लाम रा रवान में मुस्बरा रसीदले गए मुतरुस आगा इस्लाम राना गए पसवर लस्काला की तासु ख्याल रहा गए इस्लाम पूरे टोकी कोले पासमान के टुकड़े टुकड़े शो का न शो तो आसमान के टुकड़े जमाजीदानो नवाज शरीफ पहले बारी मेंढक मेंढक मां मेंढक न वेलो मां मेंढक मेंढक पीजे नहीं चिंडक था वही नुमा वेलू चेदा बारी मेंढक वाला नो होम सेक्रेटरी आता टेलीफोनों को चे यादा बारी मेंढक मवाया अलग गुजारा कवा मर्जा सा खबर है मेंढता से मेंढक न वाया वेल मेंढक न दे मेंडेट दे मानुजा अंग्रेजी न पोएगम का ना आई डोंट नो इंग्लिश ख्याल अमराग है अंजाम मुका तो बेनजीर बम श्री शुंडी नरेगाड़ा जमा अखपल्ला जोइलो दगरा ले गलो एक ही टीवी जमा अखपलता टेलीविजन तरह ले गले जोए
ناغه چې پکې چرته بنظیر تقریر کتلې ده نو زه اختر مونږ ته تللی وم نو څه به مې ویلي نو ما ته راغی ما ته وایي چې ویل کیا په دا ویړ کې پسې ډېر باد مایا اپریدای ژبه کې راته وایي په دې ویړ کې پسې ډېر باد مایا خلا چې هسې په ډکډکي کې وګورم چې زړه مې قطره دې خوشحال وي ما له بیا بنیم چې پام کړه چې دې ویړ کې پسې بیا باد ونه زه زوړ ځوان کړم آ چرته لاړه هغه سره هم باری منډیټ وکړه مشرف صاحب ته به کوم خوا ځې کم طرف ته به ځې خبر نه یم چې راوستم لکما رحمان بابا په کنده کې پروت دی یو لاس دلته ایښی دی یو لاس سر لاندې ایښی دی چا وخوځولو چې څه کې ویل خبر نه یم چې راوستم لکما اوس مې کم طرف ته استوي چې دروما خبر نه یم چې راوستم لکما اوس مې کم طرف ته استوي چې دروما لکړون چې لاس د بل په اوږه کېږدي لکړون چې لاس د بل په اوږه کېږدي اس جوره لوړه نوي ور معلومه پته نه لګي چې دلته کوم ځای نه راوستما او دې ځای نه به مې کوم ځای ته استوي واوره نن ته دنیا پسې د سپي غوندې لیونې دنیا پسې ته چې هره ګړی غم د سیموزر خورې ته چې هره ګړی غم د سیموزر خورې زه دې هره ګړی وینم چې خپل سر خورې ار څه پرېږدي محلونه بلډینګونه پلازې اوس کابلی نه بار وګوره پلازې دي پلازې والا یو په جیل کې پروتو چې راووتو مال راغی نو دا لاړې را بېدې شونډې داسې شوی هلته چل چې ډېره رده مې جیل کې تېرې کړې ما پلازو خو خلاص نه کړې که چې هره ګړی غم د سیمو زر خورې زه دې هره ګړی وینم چې خپل سر خورې عقوبت به د یو خڼ د سینې وځي ته چې تل په هر یو خاخ باندې ثمر خورې که چا تله د انصاف په لاس کې درکړه که چا تله د انصاف په لاس کې درکړه نو خپل خر او د بل اسب برابر کړې تو نالت دی هم په داسې منصفی شه تو نالت دی هم په داسې منصفی شه چې د حق ته باطل ورته گذر کړې بدخواهاو ته څوک نیک نصیحت نه کا رحمان ستا په غم شریک دی که باور کړې که په قدر په قیمت بر له اسمانې خودبینی مکړه د خاورو بندیوانې کم ځای ته به ځې انجام هم څه دی که په قدر په قیمت بر له اسمانې خودبینی مکړه د خاورو بندیوانې بیچاره عاجزه وربشي تور تملا که رستم غوندې د دهر پهلوانې بیچاره عاجزه وربشي تور تملا بیچاره عاجزه وربشي تور تملا که رستم غوندې د دهر پهلوانې کم زمان بمزغه مات ریز مریض پریوزه سو بسور پا اس د عمر تیز روانه
د اجل پنقارو بد تاراج کا کد درستی دنیا راج کا وی سلطان نن په دنیا بوش نن تیزونه په لګېدلې دي په بوش تیزونه لګېدلې دي اسامه یې دلته دی اسامه هلته دی اسامه ستا په کونه کې دی اسامه دلته دی اسامه یا اسامه بوډا سړی د یو اسامه نه نن تمام کفر ملکونه په خطر کې دي که نه دي وزیرستان کې نه چې په افغانستان کې وګرځي نشته اسامه هغه ملائکه ده چې کومه بدر ته نازله وه هغه د کافر نه سر پرې کوي او اسامه پته به نه لګي اسامه نشته اسامه نشته دهشتګردي او دهشتګردي او دهشتګردي ولې دهشتګرد سي دا څومره کیسې چې په وطن کې کیږي د غربت د وجې کیږي او یا الله دې هغه قوم اسمان ته وخیجي چې په کوم قوم کې جناب محمد رسول الله پیدا دی نن وګورئ په عراق کې او په فلسطین کې خودکش حملې کوي جنکۍ د 22 کال الکان نن په عراق کې خودکش حملې کوي اغه عرب اوس مې ضمیر ومنله چې واقعي الله په داسې قوم کې محمد رسول الله پیدا کړی دی چې په دنیا کې څوک خودکش حمله نشي کولی د 14 کالو جینۍ او په یهودو ورځاو ځان پورې بمونه تړه دا د الله عظیم قهر دی چې نن په کفارو نازل دی الله دې امریکا سره د مرګرو تباہ او ان شاء الله انجام به د امریکې داسې ګورئ لکه څنګه انجام چې د روس شو دا کابل کې طالبان نه دي نامې مالئ طالبان نه دي 15,000 ملایکې بدر ته راغلې وي او واپس نه دي تلي هغه د کابل په دې غرونو کې ناست دي کابل کې وګوره کرکرځی استاد کرکرځي ته وګوره په ګرمۍ کې هم چوغه اچولي مونږ په یو کمیس کې نه شوټینګېدی چوغه یې په ځان اچولي او خوله یې ټینګه نیولي تاسو خیال راغی انجام به ګورئ د کفارو خو که مونږ کې د فاطمې او د عایشې ایمان راغی زمونږ ښځو کې او زمونږ بچو کې او زمونږ په ځان کې د ابوبکر او د عمر او د عثمان او د علي ایمان راغی حضرت علی څنګه سړی و د حضرت حسن او حسین نامې درته د واغستې دی لاسکه امام حسن او حسین رسول الله صلی الله علیه وسلم په اوږه نه کېنولي دلته په صحابه ورله نو صحابه ورته وایي چې نعم المرکوب ډېره ښه سورلیم ده حسنینو ته وایي رسول الله ورته وایي چې لا بل نعم الراکب دا پاس واره چې دي دا ډېر ښه دي د ځان نه یې موچت کړ هغه حسنین وختي راته چا ټلیفون وکړو وی مونږ سره یو 2 سړي ناست دي وایي چې د یزید سره جګړه چې وه په ښځه باندې وه او داسې خنزیر سره به ته چل کې داسې سړو سره به په سوا د پاره لوی وخت پکار دی اپ دیوا چې یزید د قران نه باغیو
یزید د قرآن نه باغي و او امام حسین ځان او بال بچ او کور په قربان کا، خو د اسلام نه باغي او د قرآن نه د باغي سلطنت یې ونه منلو. مونږ کې دا ایمان شته؟ تاسو هغه قوم نه یئ، هغه خلق نه یئ، مونږ نه یو هغه خلق چې اوس د بالا ماڼۍ نه ذراتم تر دې ځای پورې ستاسو سرک څنګه دی؟ ایمنی صاحب، ایم پی اے صاحب، ناظم صاحب، ناظم سره د لاندې کوڅه ډب چې ګرځي آی تصویرونه کې کېنه کونسلران چې ګرځي ما ته نه ګوري دی یاري چې ما ته وګوري زه ورته سړک ته اشاره وکړم. ما ته به هېڅ ګیله نه وی، هېڅ ګیله. که چېرې یونیورسټي روډ، فورډ روډ، مال روډ، ارباب روډ، صدر روډ، آرمی سټیډیم روډ، دا سرکونو کې هم دغسې کوتي وې او لارۍ او سایکل او رشکه پې نه شوه تېرېدی، ما ګیله نه کوله، ما نه کوله ګیله. دومره کوتې نه شي چې بیا ورته لارۍ ولاړي ولی لکه گورنر چې پې تېرېږي دلته داسې نه شي څه نو داسې سره څه او چې زه په کومه لار تېرېږم هغې کې دې کندې وي چې زه رشکه کې ناست یم او زه پې تېرېږم هغې کې دې کندې وي. دا چا کړي؟ تاسو کړي. سبا که بیا د الیکشن اعلان وشو تاسو به وګورئ ګګرې به مغوستي او را په سړک به روځي او ګډېږئ به ورته ګډېږئ که نه، بلکې ځان لا څه کې ښځې هم راوباسي ورته. لعنت ته زما په اومه پېړۍ وي، په اومه پېړۍ چې ماله د ټولې دنیا بادشاهي څوک راکوي او زه خپله ښځه پولنګ سټېشن ته بوځم. تاسو خیال راغی؟ دا ټوله ګناه زمونږ ده، ټوله ګناه زمونږ ده. مونږ دې ته نه دي کتلي. زاغان کې ناسته په سر د سروي، زاغان کې ناسته په سر د سروي، توتیان دې لاندې د ځان ویرونه کوي. زاغان کې ناسته په سر د سروي، توتیان دې لاندې د ځان ویرونه کوي. رزیلان پاسی عبدالعظیما په شریفانو اعتراض نه کوي. نن زه رزیل یم، ته رزیل نه یې چې په کلي کې دې کوټنۍ نه وه او تا هم په صدر کې بنګله جوړه کړې او په حیات آباد کې دې بنګله جوړه کړې. مولا پورې خبره شي دا چڼي مړي دا خانان نه دي. خانان څه شی؟ ټول وایي خانان. خان په عربي کې خیانت کوونکي ته وایي. دا ټکی زده کوي چې ټول مرغلي. خان په عربي کې خیانت کوونکي ته وایي. ارباب په عربي کې د کافرو بت ته وایي. نو دا خانان دي داسې روان دا چڼي مړي چڼي مړي. نن مغه چڼو په کونه کې ګوته درکړه. چڼي مړي یعنی د انګریزي سبق چې وایي نو هغه خو سټوډنټ دي، ځکه چې پتلونې اچولې ټایي تړلي سټوډنټ دی. او ما چې قرآن په ترخ کې نیولې دی او جماعت مدرسې ته روان یم نو زه چڼی مڼی شوم. وایي ورته که نه وایي دی چڼي مڼي. نو دغه چڼی چې در کې ګوته ونه وایي قبر ته تلی شي. تاسو له خو د مړي لمبا هم نه درځي.
لندن کې نه او بیا چې مړ شي مردار شي خخ دي کی تاسو خپل امامانو له قران ورکي ځان نن نه دا ټری وکړ چې د امامانم لک بکهر ووري قران ورکا چې ته زما د پلار مړی ته ولاړ وې دې ځکه کې د درد پیدا شوه چې خدای عزت ته جرګه راغلې ما او مینت درته کوم چې دا مخ کې پروت دی نو وې بخا دا د چا خیال کې راغلی دي خو به څه چلو کی الله اکبر الله اکبر الله یو کابلې مولا او د مدرسې ته روانو ما ته وایي او مولا خبر اورا مان مدرسې ته زم نه وخت دی ول خبر اورا بیختی وځه ما نه اورم ستا خبره تا دی اجړه جنازه کړي ول خبره خو اورا کنه تا ما پسې پروپاګاندا کړي چې کابل مولا د اجړه جنازه کړي مالاو ول ما څنګه جنازه کړي چې غوګونو ته مې ګوتې کړې او مې وی چې یو منبوس او پاروا د دې دوس الله اکبر بس سلور دغه مې الله اکبر الله اکبر سلام مې وګرځولو سخات مې واغستو تیرالم بیا دا تاسو چې ورته چړي بړي وای تاسو جمعه ترانه شي مولا او مولا یو سلور منوانه مونږ کور کې راغلي دي سلور منوانه څه کړی دي ختم شریف کړی دي نه مونږ پلار نه دي مړ همدغه چونی باندې پلار په قبر کې همدغه کې همدغه چونی درته ګوتم وای پاکای دی او ګنده سنبای خو نشي بوتله قبر ته نو مونږ چونی مړی شو او ته خان شو واورئ دا اورېدو خبرې درته نه کوم ما د یو لوی سرمایه‌دار قبر پرانیستی لیدلی دی په منبر ناستم دروغ ویل د ایمان تاوان دی لوی سرمایه‌دار چې قبر پرانیستو کلی ته وړو ړومبی خختی چې راوویسته دومره لړمان کې راووته داغه کار سو خپل خزه به سپلای کوله خزه به چې چرته شپه وکا د بغاګ نه کولو او نورې خزه به هم سپلای کولی دومره لړمانه د قبر نه راوت په یو منډه ته په سایکل بجلیګر تر اورسیدم 3 ورځې مې روټای نشو خوړې دی یاري دا مې لیدلی د لیدو خبره ورته کوم او دا مې لیدلی چې 15 کاله پس رئیس دی 15 کاله پس او هغه د لمبا پرخیم په ګیره کې نخته دا مې لیدلی تاسو پوهی چې تاسو انجام به صحیح کوم تورو ها رحمان بابا مالی ضلع وغه به 14 اگست جلسه کې درته وایم بیا اوسنه نه یقین وکړه اب بیا وایو زړه مې بیلوت ستا په مینا محبت کې زړه مې بیلوت ستا په مینا محبت کې عاشقای دې زهر راکړه په شربت کې لار زما و یار ته متړه ناصحه ما مندلې دې دا یار په ډېر محنت کې کده عشق کمر پریوزي سر بیللې ته چې ما ته غاښ چې په نصیحت کې د دنیا د دولتونو بے پروا یم ز رحمان د عاشق په لوی دولت کې عاشقان شي عشق همیشه حسن سره کیږي کنه ها په خسته شي سره منی کی خسته شي باندې سره مینیږي الله وی صبغت الله ومن احسن من الله صبغه
خدای وایي ما نه زیات ښایسته څوک دی نو که مینېږي خو په ما مین شي که نه. یو ټکی واورئ، مولانا تانوی رحمت الله علیه د نن نوي 100 کاله مخکې په دلی کې تقریر کولو او 3 قسم یې وخوړه، والله بالله ثم تالله مجھے خدا لا یزال کی قسم ایک بار اللہ کہنا دونوں جہان کی نعمتوں سے بہتر ہے. ایک بار اللہ کہنا اور اس کے بدلے میں جو کچھ ملے گا تو مرنے کے بعد پتہ چل جائے گا. نوازیزانو جب عادت کئی پتشی اللہ اللہ اللہ، اول یا آخر تو ہی تو، اول یا آخر تو ہی تو، ظاہر باطن تو ہی تو. او راغله دنیا ته یا شپېتو کالو لیم یا ویاو کالو لیم، ژوند به مې ټول چا سره ای معشوقې سره به. نو چې معشوقې سره د ښې شک نه کړې په دنیا کې، نه معشوقه به په قبر کې نږدې درته راشي. بس عزیزانو منتظم سے پاسې دوه خطر را روانه ده، خطر را روانه ده، ایس خطر نشتا، ایس نشتا. واورئ بارډر او ملیشیا والام واورئ، پولیس والام واورئ چې که په ډیوټۍ یې که بغیر د ډیوټۍ نه یې جبې په دې عادت کوي چې الله 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 الله. یو ځله الله ویل د دواړو جهانو د نعمتونو نه بهتر ده. دعا به اوس دا کوئ چې یا الله د پاکستان ښځو نرو وړو زړو ته الله داسې هدایت وکړه چې تا ته محبوب وي، داسې هدایت ورته وکړه. یا الله په دې ملک کې د لاډ میکال قانون سره د مرګرو تباہ او برباد کا او د ملک قانون قرآن کا. یا الله د دې علماو آبرو ساته، یا الله د علما ستا د دین څوکیداران دي، خدای د دې عزت ساته او دوی پسې چې دا غپا شروع ده د هغې خوله کې کینسر وخېجوه. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفرنا المسلمين والفتنا بالصالحين. یہ نہیں ہے لگا یہ نہیں چراغلی پروردگار کے تاسو ټول ته اسباب د معاد دینا کا نوستان الله پاک دې ټول بیا په تبلیغ کې ولګي، امين. په ورځ په کوڅو کې ګرځي او د خدای د دین دعوت کوي. الله د خپل قهر او د غضب نه امين، خدای د خپل قهر او د غضب نه امين. یا الله علماء الله په دې ملک کې د دین د خدمت کوي توفیق امين. اجي راته زموږ مرګره دې دعا ورته وکړي چې الله پاک خدای کل مریضان د اسلام آمین، خدای کل مریضان د اسلام آمین. الله د کل غریبانو په حال باندې آمین، خدای د کل غریبانو په حال باندې آمین. خدای دې نوجوان طبقه ته الله داسې هدایت وکړي چې تاسو آمین. اوس یو خبره درخواست وورئ چې بیا به نن راځي، عمر کې الله برکت واچي. په دعا ختم شو او روانه کې دا ان شاء الله